اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ سورۃ ابتدا کی منگا خبر کڑوا چې پدې کې د اصحاب کهف واقع وي پدې باندې چې د هغې سره د غیب علم نشتی۔ دویم واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه سره هم د غیب علم نشتی، دانګې متصرف او کارسازان نه دي، اصحاب کهف هم نه دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نه دی۔ بل واقعہ د موسی علیہ السلام دا او د خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام دا دواړه علم غیب ورسره نو، دا دواړه متصرف او کارسازان نو، د دې د حالاتونه دا پته لګي او خضر علیہ السلام چې څه کړي ناغې کې آخر کې وایي وما فعلته عن امری، دا مې په خپل اختیار نه دی کړي۔ بیا څلورم واقعه هغه د سلطان سکندر ذوالقرنین داغه ده چې هغه هم اختیارات ورسره نه و، د غیب علم ورسره نه و۔ نو دې ځینه د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام هغه واقعه پیش کړي۔ دویمه خبره ده چې د خضر علیہ السلام حالاتونه دا معلومیږي که مواقع چې ذکر ده د خضر علیہ السلام هغه سره د غیب علم نو د هغې جواب کې دا آیاتونه دي خضر علیہ السلام سره د غیب علم نه و، دا کم کارونه چې کړلي نو آخر کې د هغې جواب به په خپله باندې کوي۔ ابتدا نه واقعه څه په دې طریقې باندې وه، موسی علیہ السلام وی بیان وکړو ډېر فصیح بلیغ انداز باندې چا چې تپوس وکړو کله داسې خبره کېږي یو سړی بیان وکړي، سړی وایي حیران پاتې شي چې د علم دا هم ډېر علم دی، ډېر معلومات دي وته۔ نو موسی علیہ السلام نے تپوس وکړو چې ستا نه بل څوک غټ عالم شتي په دنیا کې انسانانو کې د ټولو نه غټ عالم تی او یاو بل څوک نشتی؟ په دې باندې الله رب العزت د خفګان اظهار وکړو، ته خو ډېر نږدې سړی، ته خو ما ته ډېر نږدې ولې اولو العظم پیغمبرانو کې دی، نو چې کله ته دومره نږدې نو تا زما نوم ولې وانغس؟ تاله نوم اغستل پکارو زما چې تا ویلې وې چې الله اعلم، الله ښه پوه دی، بیا به دې ورسره دا ویلي چې ما ته مخلوقاتو کې انسانانو کې بل څوک غټ عالم د ځان نه دی معلوم، دغه جواب پکارو الله اعلم پکارو، نو ویزا شته۔ موسی علیہ السلام وی چې زمانہ بل عالم غټ شتي، نو چې بیا زه لاړ شم او د هغه نه څه زده کم، الله نے اجازت طلب کو، الله رب العزت ته زه وښودو نښه وله ورکړه، د نښې په طور باندې
چې هلته کې ځان سره دا ماهی واخله او دا ماهی چې هلته کې را ژوندی شو نو هغه ځای کې به ستا مقصد پوره کېږي او هلته به تا ته هغه سړی میلاویږي. موسی علیہ السلام روان شو، ځان سره یو ملګری هم پکاري. یوازې سړی رواني په لرې ځای باندې نو سړی پریشانه کېږي. نو د موسی علیہ السلام سره یو بل تنو یو خادم ورسره و، یوشع علیہ السلام وروسته بیا پیغمبر شوی دی، یوشع ابن نون. اوس په لارې ملګری دی، هغه ځای ته ورسېدو. خبره خضر علیہ السلام سره میلاو شو او واقعا هغه راځي قرآن کریم آیاتونو کې، هغه کې ورو ورو وایو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. کله چې وی موسی علیہ السلام خپل خادم ته، فتا دے خادم چې ناغه پکاري چې ځواني، فتا ځوان ته وي. نو ځوان سړی چې نه خدمت کولی شي، چې کله بوډا شي نه بس خدمت وکړي. نو ویس قال موسی لفتاه، نو وی موسی علیہ السلام کله چې موسی علیہ السلام خپل غلام خپل خادم ته، لا ابرح همیشه بز روانم، حتی ابلغ مجمع البحرین تر دې پورې چې زه ورسم زید یو ځای کېدو د دوو دریابونو ته، او امضی حقوبا یا به روانم ډېره زمانه. حقب راځي وایي اتیاو کالو ته وایي، نو ډېره زمانه به روانم. احادیثو کې هم د حقب لفظ راځي، رسو نور ځینو کې هم قرآن کریم کې راځي. احقاب لفظ راځي، احقاب، حقب و احقاب، نو ډېرې زمانې ته وایي. روان هم پیړۍ به روان یم. دو دریابونه به یو ځای کېږي. یو مطلب دا و دو دریابونه دي، و یو بحیر روم دی بل بحیر فارس دی. مشهوره دغسې ده، د طنجې سره خوا کې دا یو ځای کېږي. بله اشاره پکې دې طرف ته هم وه، یو طرف ته موسی علیہ السلام دی. موسی علیہ السلام ځان له د علم یو دریاب دی، هلته کې بل خضر علیہ السلام دی، نو هغه ځان له یو د علم دریاب دی. نو دا دواړه چې ځي نو هلته کې چې کوم ظاهري دریابونه یو ځای کېږي، نو دا دریابونه به هم هلته یو ځای شي، د علم دریابونه به یو ځای شي. حتی ابلغ مجمع البحرین تر دې پورې چې زه ورسم هغه ځای د یو ځای کېدو د دوو دریابونو ته. دو بندۍ ورته وایي، سنگم ورته وایي. او امضی حقوبا یا روان به یم زه لویه زمانه. روان دي دا نورې قصې بیا نه کوي چې روان شو نو هلته کې ځان سره مهی ورید کو، ځان سره زنبیل راواغست، نو هلته کې خلکو ته سلام وکړو چې روان شو. دا سړی قید کوي بیا، اگه زر ووایه خبره وکړه، مقصدي خبره کوه. زه روان وم، هلته کې یو سړی مخې له راغی، نو ما وی السلام علیکم، هغه یې وعلیکم السلام. نو هغه نه تپوس کو چېرته ځې؟ نو ما خو یې زه داسې ځم. او سړی سپېموله راولي. نو فلما بلغا لاړو، روان دي څه وخت به روانو، لاړو ورسېدو مجمع بینهما غزې د یو ځای کېدو دوو دریابونو ته. نسیه هوتهما نو هیر کو دې دواړو خپل مهی هیر کو. دی هلته کې یو ځای ته چې ورسېدو نو هلته کې دمه کوي. هغه کې موسی علیہ السلام وده شو. دلته کې دا خادم چې دی نو خادم داسې پکاري چې هغه خدمت کوي ناسي او د کېږي نه. کله کله خادم سړی لاړ شي، خادم ورسره وي،
نو هغه ځای ته اصل سړی چې ورنه نوځي هغه خادم وایي زه به چکر ولګوم، سړی لاړ شي په چکر باندې، سړی راپاسي اکا پکې چلو کوم اوس سړی نشته وزما نابل ملګری هم پاتې کېږي، هغه ځان ګرځي بازارونو کې ګرځي، کله ځان تماشې کوي، نه هغه ناست دی یخ ناست دی. نو فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما، نو هیر کو دې دواړو خپل ماهی فاتخذ سبیله فی البحر سربا، ونیو هغه خپل لار په دریاب کې یو سرنګ. دا عجیبه کارو شو، دریاب هغه ماهی ورید کړی شی و، هغه وخوځېد راووت او د دریاب ته ټوپ کړو، دریاب ته چې ټوپ کړو څنګه ننوت نو هغه ځای کې سوری جوړ شو، اوبو کې خو سوری نه جوړېږي، دا مشهوره خبره ده، اوبه چې دي نو خپله سطح یو شان ساتي وي، همواره ساتي. ځکه دا خلک لګیا په پیپ کې اوس دغه کړي نو هغې نه دغه جوړ کړی، یو پیپ سر دلته کې کېدي یو هغه ځای کې کېدي، دا لیول معلوموي، وایي دا دواړه د اوبه چې خپل سطح نه پرېږدي ښه. نسیه حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا، نوې نو په دریاب کې خپل لار یو سرنګ، اوس هغه سرنګ ولاړ پروت دی ښه سوری دی. موسی علیہ السلام خو یو جلالی سړی مو، چې کله راپاسې ځای چې ځو روان شو، خبره ته دغه نه یوشع علیہ السلام نه هیره شوه، روان دي فلما جاوزا، کله چې دی لاړل تیر وتل د دې ځای نه، قال لفتاه، نو وی خپل خادم ته آتینا غدانا، وی راوړه زمونږه ناشته، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقینا رسېدلی موږ ته زموږ په دې سفر کې ستړی والی، د دې سفر نه موږ ته ستړی والی راورسېد، تر اوسه پورې ستړی کېدم نه. دا بعضې خبرې دي داسې یو سړی بې مقصده روان مقصد خو دغه ځای پورې و، د دغه ځای نه اخوا ته چې اوس روان دی نو بې مقصده روان دی، سړی ستړی شي. کله داسې هم کېږي یو سړی روان دی نو دی برابر دی، منځ کې دمه وکړه، هلته یې کله کله په ګرمه ګرمه کې دی اوبه مسکي، نو بیا چې مخې ته روان بیا خپې کار نه کوي. نو په دې ځای کې چې کله بیا سړی په بره خیږي نو بیا اوبه هم څکل نه وي په کار، چې اوبه دې اوس کې دمه دې وکړه دغه ځای کې بس خبره دې ورانه کړه. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقینا رسېدلی موږ ته زموږ په دې سفر کې ستړی والی. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرة، نو سړي ته یاد شو، ویو ستا خیال و اذ اوینا الی الصخرة، کله چې موږ ټکانه نیول وه د هغې ګټې سره، غټ ګټو هغې سره موږ ټکانه نیوله، موږ هلته کې دمه کړوه، دمه ځای و. فإني نسیت الحوت، نو یقینا زما نه هیر شو ماهی، وما انسانیه، ما هیر کو هغه ماهی، وما انسانیه، ما نو هیر کړی الا شیطانو، مگر شیطان رانه هیر کړو، ان اذکره چې ما تا ته د هغې تذکره کړی وی، او داس چل شی دی. واتخذ سبیله فی البحر عجبا، ونیو هغه خپل لار په دریاب کې عجیبه، زه ته مریان ولاړو ما چې داس چلو شو، دریاب کې سرنګ جوړ شی دی. قال ذلك ما كنا نبغي، موسی علیہ السلام متوی دغه هغه ځای چې موږ کم طلب کاو. فرتد علی آثارهما قصصان، واپس شو په خپل نقش قدم باندې واپس راتلو، اوس واپس را روان دي، واپس رالو هغه ځای ته راورسېدو. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا، نو یې موندو دې دواړو بنده زمونږه من عبادنا زمونږ د بندګانو نه، آتیناه رحمتن ورکړی موږ هغه له د خپل طرف نه رحمت، وعلمناه من لدنا علما، او علم ورکړی موږ هغه له د خپل طرف نه یو علم ناشنا خصوصي علم و. عبدا من عبادنا کی د خضر علیہ السلام، څوک وایي بلیان ابن بلکان نوم یې اصل کی، خضر بھائی مشهور و خضر لقب و،
سو وای خضر نو دا زمونږ خلک چې وای خضر، نو خضر نه دی خضر دی، یا که نو خضرون خضر به، نو دا زواد چې دی نو زواد باندې بیا به سکون وی وړاندې پی وی. ناغه زمونږ په ژبه کې بیا ګرانیږي. ناغه اوموندو خضر علیہ السلام عبد من عبادنا آتیناه رحمتا ورکړه موږ هغه خپل طرف نه رحمت یې ورکړو، پیغمبري ولا ورکړو. اسی د خلکو علماء منځ کې دا خبره اختلافي ده. یو د بارکی خضر علیہ السلام په بارکی چې دا پیغمبر او کنا ولی بزرګو، نو یقیني خبر دا چې دا پیغمبرو. خبر اقوال په کې دواړه شتي. لقمان حکیم په بارکی هم دا خبر راځي چې هغه پیغمبرو کنا هغه ولی او بزرگ سړیو. دا هغه کې هم دواړه اقوال شتي. هغه خود دا معلومیږي چې هغه د الله ولی بزرګ نیک سړیو قابل سړیو حکیم د دنیاو. آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما علم ورکړو موږ هغه ته خودنه کړو موږ هغه ته د خپل طرف نه دیو ناشنا علم. علمن دے علمن نکیره دوی دیما طالبان مولیان پوئیگی. علمن چې کلا دا نکیره چې کلا په سیاق د اثبات کې راشي نه دا خصوص پیدا کوي، او کله چې نکیره په سیاق د نفی کې راشي دا عموم پیدا کوي. نو دا ناشنا علم خاص علم دی، په هر څه باندې نه دی پوهه چې هر څه باندې علم ورسره ټول علمونه ورسره دي، نه یو خاص علم دی ورسره ورستو معلومیږي هم دا. د موسی علیہ السلام سره یو فن دی او د سره بل فن دی. قال له موسی علیہ السلام متوي هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. نو کله چې دی میلاو شو موسی علیہ السلام راغی. موسی علیہ السلام السلام علیکم نا صادر کی پروت ہوئی سر راکارگ ہوئی انا بیارضی السلام پدیس مکمہ السلام کم زین راغی ہوئی. وعلیکم السلام اوشو سو کے ویزم موسائم یہ کم موسائے موسیٰ بنی اسرائیلو اوی آو خبر یاتری اوشوی پیجن کلو اوشوا. مطلب دا اللہ رب العزت دا طرف ناغتا مخی نا خودشیو چی موسیٰ دے یو پیغمبر دے دا بنی اسرائیلو موسیٰ ابن عمران سنگ راغلے صلی راغلے ویزخ راغلے ما تا پسی تانا سبق ویم داخلی راغلے حل اتبعوکا اے زستا سرا پاتے کی دیشم ساسرا ساتا بیداری کولیشم علا ان تعلمنی پدی شرط باندی ان تعلمنی چی علم براکے تماتا ما تبا خودنا کے ما تبا علم خے مما علم ترشد دا آغنا چی علم درکڑے تعالی اللہ دا مما علم تا چی علم درکڑے شید تعالی دا کامیابی کم چی دا کامیابی دے دا رشد دے دا ہدایت دے آغا ما تخے نانا مخ کی خلقم سبق بویدل تکی چٹیان طالبانو نما پکی گن لی دلی اتک کالوی ما علم کر لے او دل دگی زما دے رو نوے پیسے مانی قرآن وی اگر اتک کالی اسرا علم کی قرآن نوی نو دا علم شو یو بگی دا سیو بل بگی دل دکیو آگئی ما سوار لسکال علم کر لے نا چٹیان طالبان جو سبق نوے اگو دا نورو کسبونو تناسو اترون نوے کول نانا اتبعوکا زبستا سرا پاتے کی گا مدلتگی حوالا ان تعلمنی پدے شرط باندے چی علم براکے تمالا ما تبا خودنکے مما علم ترشدا تا تبا دیر شونا معلومی خو ما تبا آغا خیر چی کم دا ہدایتی کم دا رشدی کم دا کامیابی آبا ما تخیر. قال انکا لن تستطیع معی صبرا
هغه زموږ د مدرسه خو داسې دی چې دا خو ډېره مشکله ده، داخله پکې هم ګرانه ده. بیا چې کله سړی پکې داخل شي نو بیا پکې مسله هم ډېره ګرانه ده. تپوس به نه شي کولی، خبره به نه شي کولی، ټینګېدی به نه شي، ډوډۍ به نه میلاوي، کله به داسي دارنګې سبق زور به یې پکې. انک لن تستطیع معي صبرا، یقینا ته طاقت نشي لرلی ما سره د ټینګېدو، ما سره به ته څنګه ټینګ شي. وکیف تصبر، ته به څنګه صبر وکړې، ته به څنګه ټینګ شي. علی ما لم تحط به خبرا، په هغه څه باندې چې نه راګېری ته په هغې باندې خبر، چې ستا په هغې باندې علم نه وي. یوه خبره وشي نو ته به اعتراض کې، او اعتراض دلته کې ممنوع دی. اعتراض به نه کې، سوال به نه کې، د څه نه رستو خبره کوي، سوال به کې، اعتراض به کې، خو رستو به کې، آخر کې به کې، منځ کې به خلک وایي مچ د شولو کې رادانګي کنه، دغسې به منځ کې به خبرې نه کې. خبر اخلاص شي نو بیا به رستو خبره کې، تپوس کې نو رستو به کې، مخکې به نه کې. لیکن موسی علیہ السلام کله ټینګېده داسې یو کار دی کېږي، هغه دی د ده په مذهب کې د ده په نیز باندې هغه دی ناروایي او دی چپي، هغه پیغمبر شان نه دی. نه هلته کې کوم کارونه چې راغلي دي مخې ته هغه څه ناروا کارونه ښکارېده. نو په هغې باندې صبر کول موسی علیہ السلام دپاره ګرانو. نو چې څنګه هغه کار کړلی نو موسی علیہ السلام پې ټک کړلی. دا څه کېته ای ما تا ته نه ویلې نه به کې، یو پیر وایي هیر شو رانه، بل پیر وایي ځه دا مې وکړو، خو بل پیر که مې وکړو چې بیا مې ځان سره مه ملګری کوو، نو داخله ختمه که بیا. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، او څنګه به صبر وکړې ته په هغه څه باندې چې نه راګېری ته هغې لره په علم باندې، په خبر باندې، ته هغې کې نه دی علم حاصل کړی تا د هغې، ما لم تحط به چې نه دی راګېر کړی تا هغې لره په خبر باندې، ته هغې نه خبر نه یي، علم د ته د هغې نشتی. قال ستجدني ان شاء الله صابرا، موسی علیہ السلام ته خامخا وبومې ته ما لره که الله وغواړي د صبرناکونه، ولا اعصي لك امرا، او زه به نافرماني نه کوم ستا د حکم، ستا د حکم ستا د خبرې نافرماني به نه کوم. دلته کې چې کوم اصول دي، کوم قوانین دي، د هغې قوانینو خیال به ساتم. ناولنې شرط دا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا. وی که ته ما سره اوسېږې، ما نه څه زده کې، ما سره دلته کې اوسېږې، فلا تسألني نو ما نه به تپوس نه کې عن شيء د څه شي په باره کې. فإن اتبعتني که ته زما اتباع کې، فلا تسألني نو تپوس به نه کې زما نه د څه شي په باره کې، حتى أحدث لك منه ذکرا، تر دې پورې چې بیان کم تا ته د هغې نه څه تذکره، زه تذکره وکم، خبر اخلاص کم، ناغې نه رستو خبره کې نه رستو به کې. دلته کې اتبعتني فإن اتبعتني یو اتباعي، اتباع چې کله کې نو هغې تپوسونه به نه کې، سړي ته پته نشته اتباع به کې، لګیا به روان به. او یو تقلیدي، نو تقلید دې ته وایي چې هغه به سړی ځي په اصولو باندې، یو سړي قوانین دي، په قوانینو باندې به چلیږي. چې کله یو سړی قوانین مني نو هغې ته مقلد وایي بیا، او چې سړی قانون نه مني، بې قانونه وي، نو هغه ته بیا غیر مقلد وایي. غیر مقلدین هغه کله کله بیا بعضې خبرې کوي خاندي، وایي دا مقلدین چې دي احناف وغیره، وایي دا څاروي دي. وایي مقلد څه هو څاروی که نه هغه ته غاړه کې پړی اچولی شوی. وایه دا ښایي که نه، یو څاروی هغه وي چې هغه خلک یې ساتي، د خلکو ورسره مینه محبت یې ورسره، او یو خنزیر وي، خنزیر ته څوک پړی نه اچوي او دغسې آزاد ګرځي کم طرف ته چې لاړ. بعضې خلک بې ځایه خبرې کوي. قرآن او سنت باندې چې کله سړی روان وي، چې کوم په دې دور کې چې ګورې هېڅ څوک د تقلید نه خالي نشته. ګورې ښه نو څوک به روان وي نو دلته کې د دې مولوي صاحب تقلید به کوي، څوک به لګیا د دې مخکیني تقلید به کوي. منګه تقلید چې کوو نو هغه منګه د هغې مشرانو کوو، هغه د تابعینو د تبع تابعینو کوو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه د دې خلکو نه په زرګاو چند ښه دی،
وسنه دغه مولا وي دلته خبره یو څه وي اوس بل څه وي د تقلید خدای کنا د هغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تقلید خدای دلته دی وای دا د امام د پیغمبر په خلاف کې د پیغمبر په مقابله کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ودرول نه دا مستا مقابله کې ودرول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف نه دی کړی او ته لیا یې کوي دغه ځبانه بس کو خبره واقع بیا دقیق ټیم ختمي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا او کله چې وی موسی علیہ السلام خپل خادم ته لا ابرحو همیشه روانم زه حتی ابلغ مجمع البحرین تر دې پورې چې ورسم زید یو ځای کې د دوه دریابونو ته او امضی حقبا یا روانم ډېره زمانہ فلما بلغا کله چې ورسېدل دواړه مجمع بینهما دا زید یو ځای کې د دوه دریابونو ته نسیحتهما نو هیر کو دې دواړو خپل مه فتخذ سبیله فی البحر سربا نو فتخذ سبیله ونوا هغه خپل لار په دریاب کې یو سورنګ فلما جاوزا کله چې دی ورته ورتل دا غزینا قال لفتاه نو خپل خادم ته آتینا غدانا راوړ زمونږه ناشتا لقد لقینا من سفرنا هذا یقینا را رسیدل موږ ته زمونږه په دې سفر کې نسبن ستړیواله قال ارایت اذا اوینا الى الصخره خادم وتوي استا خیالو تالی دلیو یہ خبر شا مطلب دا چې موسی علیہ السلام خبر نه دی کنه علم مسره نشتی د غیب علم مسره نشتی ارایت اذا اوینا الى الصخره اے خبر شا کله چې منګه ټیکانه نیول وا زین نیول یو د هغه صخره د هغه غټي سره فینی نسیت الحوت یقینا ما هیر کومه ہے وما انسان یوم نو هیر کړه الا شیطان وانا اذکر مگر شیطان نه هیر کړه چې ما تذکرہ کړه تا ته داغي دلته خبره بلګ انی نسیتو دا ډېر ادبناک سره دی ها یوشع علیہ السلام هغه انی نسیتو ما هیر کوي دا نه وي الته مخکې وی نسیا هوته هما الله وی دواړو خپل ما هیر کو دلته چا خبره کوي نو وی ما هیر کو د چې تا مهر کړل تا برات یاد کړیو کنه نه ادب وي زمانه خبره یې رشیده اما نو هیر کړی خو شیطان رانه داغه تذکرہ ستان مخکې هیر کړه شیطان هیرول نه کوي له شیطان په خوشحالي کې په بعضی کارونو باندې ځکه هغه ته نسبت کیږي واتخذ سبیله فی البحر عجبا ونی واغه خپل لار په دریاب کې عجیبا قال ذلک ما كنا نبغي دا هغه ځای چې موږ طلب کاو فرتد علی آثارهما قصصان واپس شو دواړه په خپل نقش قدم باندې واپس راتلو فوجد عبد من عبادنا مندو بنده خاص بندو من عبادنا زمونږ د بندگانو نه اتیناه رحمت من عندنا ورکړو موږ هغه لره رحمت د خپل طرف نه وعلمناه من لدنا علم ورکړو موږ هغه د خپل طرف نه یو خاص علم قال له موسی علیہ السلام هغه ته وی حالت تبعو کایا زستا تابعداري کولای شم الا ان تعلمني په دې شرط باندې چې ته مال تعلیم راکې علم راکې خودنه بکې مما علم ترشد دا څه علم درکړې شي تعالی د هدایت قال انك لن تستطيع معي صبرا هغه یقینا ته طاقت نشي لرله ما سره د ټینګېدو صبر نشي کولای ستانه به صبر ونشي وكيف تصبر او تب څنګه صبر وکې الا ما لم تحد به خبره په اسمانه چې نشي راګر نه راګره ته هغه په علم باندې په خبر باندې قال ستجدني ان شاء الله صابرا موسی علیہ السلام وتوي ستجدني خامخاو می تمالرا یا زرد چې و می تمالرا ان شاء الله وکاله واړي صابرن صبر کوون کې ولا اصل کامرا او زبا نافرمانی نکوم استاد خبر استاد حکم قال فین تبعتنی موسی علیہ السلام ته وی خضر علیہ السلام ته وی کته زما تابعداری کې فلا تسالنی نو زمانه تپوس باندې کې ان شی اند شی مبارکه حتی احدث لك منو ذکر تر دې پوری چې بیان کم تا ته داغي نس ذکر س تذکرہ الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا من دور ما نخفي ذي دا غمونو شوي دي نن یو غم شوی دی اشاړي کې سنانه مړه ده او دا مسجد فاروق وفات شوی دی ټول دپاره دعا وکړي چې الله رب العزت
قبر د نور نه ډک کړي، الله رب العزت د تقصیرات معاف کړي، الله ولا په جنتونو کې ځایونه ورکړي. صلی الله علیه